و چې د کوم ځای څومره وخت نه دلته راځي؟ زما په دا څلور کاله وشي چې راځم او نن راغلم نو د کپړې خو رانه جوړ شي د اختر لپاره که نه چې طالبه دې یم کونډ یم که چا را سره څه غږ نو بل یې راډیوي ستا څو بچي دي؟ څلور. نو زوی له هم دلې کپړې واغستې او څادر وښایه کوم څادر دی واغست؟ شال. صحیح صحیح. خوشحاله؟ خوشحاله کې چې راغلي نو تش داسې نه یم کړی. ګرانو کتونکو، الب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره تعاون جاري ساتلی چې وسي هغه کوي. چونکې دا خلک ډېر زیات حقدار دي. الحمدلله دا کم خلک چې د لوی اختر کې را روان دي نو په غټ اختر کې موږ د دوی بچو له کپړې پیزار اغوستې دي. زنانه خو الحمدلله الب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن دوه لوریانې خو هم واده کړي. دا ډېره غټه خبره زما دپاره ډېره غټه خبره ده. الحمدلله الحمدلله د خپل رب ډېره شکریه ادا کوم. ګرانو کتونکو، خو دې وخت کې موږ سره خوراک وي، دا خلک د خوراک ډېر حقدار دي، موږ به ورکوو. بهرحال دا کومه ګوتۍ چې موږ ورکړې ده نو دې کې لوښي هم دي او لوښو سره سره چې کوم دی د ماشومانو لپاره چڼې وغیره دي او سره کپړې دي. دا چې کوم دی نو دا یو څادر شال ورکه، دا شال دی، د دې شال او دا بل چې کوم دی نو د کټ څادر هم موله ورکه. څه به وایې په دې موقع باندې؟ روکې الله پاک ته سره ډېر ډېر خو روکې دې وزدله الله پاک په دې دنیا هم درکو په آخرت هم روکې موږ ډېر زیات ضرورتمند یو. روکې زموږ یو د الله سره روکې او یو الب خان شیرپو دی. روکې چې موږ سره څوک په رضا د الله څوک لاس امداد کوي، څوک را سره نه دی ښېګړې کوي. روکې موږ درته ناست په خپل کور کې یو روکې او ړومبې روکې دعاګانې تاسو ته کوو او ړومبې الب خان شیرپو ته کوو چې روکې ستاسو امداد دله راشي دی موږ ته روکې راورسي. روکې مونږ نه دی خپل 15 واړه وخت خپل مونځ کوو، روکې خپل د قرآن پاک تلاوت کوو او روکې نه دی تاسو ته بس دعاګانې کوو. روکې نور زموږ روکې هېڅ د مخه د وسه نه کېږي. روکې 6 کاله وشو. روکې زما د خاوند د مرګ کال شوی روکې چې د الب خان شیرپو ما ته چې وخو او روکې بس دوی رالې لوڼه واده کې چې ما ته څه تکلیف پریشانی مصیبت څه مجبوري راغلی ده ما له روکې الله حل کړی ده الب خان شیرپو. روکې څلور جینکې دي، یو ورکوټی هلک دی. ګرانو کتونکو، ډېر انتخابي حقداره زنانه دا سوده اوچته که او څوک داسې وي چې هغه ورسره امداد کوي نو بلکل ورسره کولی شي. ستاسو امداد به ډېر په ځای باندې لګي او هغه دوه لوریانې دي اوس کور کې سبقونه هم وایي خو بس وس یې نه کېږي. او دا جي زموږ د طرف نه دې کې وګورئ جي دې کې کپړې هم دي، پیزار هم دی او دا هر څه ورته میلو شو. نو تاسو ته چې کوم دی نو زه په ګوته کوم چې تاسو ورسره ضرور تعاون وکړئ. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، قدرمند اوسئ، موږ سره اوسئ. دا دوی چې څومره وخت نه دلته کې راځي او اتو کالونه به راځو، واته کاله به کېږي راځو، هر څه میلاویږي موږ ته. اوس راغلي موږ د خلکو ته دا درخواست ده چې موږ سره لږ امداد وکړي. کور کې نه د وړو درک لګېږي او نه د چینې او نه د غوړو د هېڅ درک هم نه لګېږي. سبا اختر ده، بچي مې سم خاموشه ناست وو، پریشانه ناست وو، سم خفه وو. اوس را روان سو، موږ وایي چې لږ څه راته میلاو شي. جامې مامې م راکړې، نور خوراک او شیزونه تاسو سره نشته او نور کلر څه موږ ته میلاوېدل. او چې زو سم خفه یو واپس ځو، اختر شپه ده او سبا م بچي وږي دي، اوړه نشته، چینی نشته، نه ګوړه شته، نه غوړي شته، کور کې اوس درک هم نشته. موږ د خدای په اسره راځو، هلته ستاسو په اسره راځو. ګرانو کتونکو، دا یو افغانۍ ده، د دې خاوند چې کوم دی خودکشي کړې وه. دا دلته کې د کلونو راسې راځي، دا د بچو د سپلو ته وګوره، پیزار ته وګوره، دا باقاعده دا دې ته وکړه. وړوکي اختر کې مولا الحمدلله اغوستي وو که نه؟ وړوکي اختر کې مولا کپړې پیزار نوی اغوستي وو.
اوس چې موږ دا کومه بوجۍ ورکړه دی خو دې کې چې کوم دی نو چڼې وغیره وغیره خوراک دی او دې چې کوم دی نو ځان دپاره ښه ډېرې کپړې واغستې څه به ځان ته لنډې کړي څه به جوړې کړي څه به پوره دي او د دې ماشومان هم خښت یتیمان دي نو دلته په یو امید باندې راشي خو چې موږ سره سینه د دغه کیمرې د وړاندې ورکړو چې سم ورکړه ستاسو د وړاندې دي نو ضرور راسره تعاون وکړې دا ښځه ډېره مجبوره ده خو دا چېرته زما دې وروڼو ته دا مرسته ده ما سره دې مو لکه کومک وکړي که نه زما بچي 5 بچي دي موږ سره 6 کسان دي زما بچو ته وس نه کېږي چې د زه دا وساتمه بچي مې غټېږي او خرچه یې سمه غڼېږي هماغه ځای کې اوسېږي هغه ځای کې اوسېږو ګرانو کتونکو ځای موږ ته معلوم دي څوک هم سره مدد کوي نو بالکل لاس په لاس یې هم ورکولی شي او زموږ په لاس یې هم ورکولی شي مننه خوشحاله اوسئ